Bismillahirrahmanirrahim. په تیر لیکچر کې مو د زیسیس پوزیشنینګ پراپرټیز ویلي چې مونږه څنګه کولای شو یو الیمنٹ پراپر لوکیشن کې پلیس کو پراپر پوزیشنینګ ورته وکړو. نو د هغې دپاره موږ سره پوزیشن پراپرټي ده او د هغې سره مونږه لیفټ رایټ باټم دغه پراپرټیز نور هم یو ځای یوز کوو چې دا موږ سره ډیر زیات مهم ټاپک ده. په لیاوټ جوړولو کې ډیر زیات مهم رول لري. نن موږ سره بل موږ سره اوورلیپینګ ایلیمنټس دي. زی انډیکس پراپرټي ده، یعنی چې کله مونږ پوزیشن وکړو میبي څه ایلیمنټس د بل ایلیمنټس د پاسه راشي، نو په دغه کیس کې مونږ غواړو چې یو مخکې کړو یا وروسته کړو، نو دغه دپاره مونږ زی انډیکس پراپرټي یوز کوو. چې کله مونږ پوزیشنینګ وکړو نو مونږ سره دغه ډیر یوزفول وي. لکه څنګه مونږ سره زی انډیکس پراپرټي ده. زی مینس فرنٹ اینڈ بیک، یعنی مخکې او وروسته. دغه شان که مونږ مخکې مثالونو کې وایو چې کوم ځایونو کې ایکس او وای راځي، نو x means horizontally او y means vertically. لکه څنګه چې مونږ اوورفلو x او اوورفلو y پراپرټیز ډسکس کړیو. نو دلته مونږ سره د زی مطلب فرنٹ اینڈ بیک، یعنی کوم الیمنٹ د فرنٹ راشي او کوم الیمنٹ د بیک راشي. نو مونږ سره چې کله زی انډیکس ویلیو -1 شي، دا نیگیټیو ویلیو مغستلی شي، پازیټیو ویلیو مغستلی شي، نو دا ایلیمنٹ به څه وي؟ وروسته وي. که -2 یو بل ایلیمنٹ وي نو هغه مطلب د ایمیج نه شاته راځي، ایمیج به فرنٹ کې وي. دغه شان د دې دپاره چې موږ په دې پراپر پوزیشنو راځو، اگزامپلز کوو پریکټیکلی. نو یو فایل به جوړ کړم، overlapping elements. فار ایگزامپل زه یو ایمیج راولم img src m فولډر ته راشه، pick 1.jpg ما سره یو ایمیج دی، دا راوخله او د دې نه پس یو پیراګراف جوړوم او په دې کې څه ډیټا پټ کوم. ما څه ټکسټ کاپي کړی، دا ټکسټ ما سره راغو. نو اوس به دا موږ سره پراپرلی اول به ایمیج ډسپلی کیږي او بیا به پیراګراف ډسپلی کیږي په ترتیب سره. نو تاسو ګورئ اول ایمیج بیا پیراګراف. اوس سپوز زه دلته پوزیشنینګ کوم، راځو CSS ته. فرست اف آل زه پیراګراف ته پوزیشن اساین کوم ابسولوټ. ابسولوټ موږ ویلو چې پیرنټ د سره څه کیږي؟ پوزیشنینګ کیږي. او ټاپ ورته لیکم چې ټاپ کې د ما سره فار ایگزامپل 3 پکسلز د ټاپ نه څه لري؟ سپیس ولري. نو تاسو ګورئ 3 پکسلز د ټاپ نه راښکته او موږ ته دا پیراګراف څه کړ؟ ډسپلی کړ. اوس په دې کیس کې موږ سره دا پیراګراف د پاس راغلی او ایمیج فرنٹ کې راغلی. یا که موږ فار ایگزامپل پیراګراف اول اخیستی وي او ایمیج ته موږ ابسولوټ پوزیشن اساین کړو، نو دا ایمیج به د پاسه راشي. نو په دغه کیس کې موږ څه کوو؟ په دغه کیس کې موږ زی انډیکس پراپرټي یوز کوو. فار ایگزامپل زه دا ایمیج دې ځینه راخلم، د ځینه کټ کوم او د پیراګراف نه پس راولم. نو په دغه کیس کې ایمیج ته نه چې کوم پوزیشنینګ پراپرټي ده دا به زه ایمیج ته راواخلم. اوس وګورئ ایمیج د پاسه راغو. اوس موږ څنګه کولی شو چې دا ایمیج د موږ سره د لیکلو نه شاته راشي؟ نو سمپلی مونږ که پیراګراف وي که ایمیج وي او که هر یو ایلیمنټ وي، تاسو دلته ولیکئ زی انډیکس او دلته ورکئ -1. نو -1 ویلیو چې مونږ کله دلته ورکو دا به مونږ سره څه شي؟ ایمیج به شاته لاړ شي او لیکل به مخکې راشي. دغه شان مونږ پیراګراف ته هم ویلیوز ډیفاین کولی شو، دلته هم ویلیو ډیفاین کولی شو. نو چې د چا ویلیو زیاته وي هغه به مونږ سره څه کې راځي؟ فرنټ کې راځي. دغه شان نیکسټ مونږ سره یو بله پراپرټي ده. سپوز مونږ وایو چې دا ایمیج دی راشي، دا زی انډیکس پراپرټي زه لرې کوم، دا ایمیج دی راشي او دا ایمیج د لږ شان بلر وي. نو موږ سره یو بله پراپرټي ده اوپیسیټي. اوپیسیټي موږ سره د 0.0 نه تر 1.0 پورې څه اخلي؟ ویلیو اخلي. سپوز 0.4 دته زه ویلیو ورکوم، نو دا ایمیج به لږ شان څه شي؟ بلر شي او شاته به دا ټکسټ موږ سره څه کیږي؟ شو کیږي. نو دغه پراپرټي هم ده او هغه پراپرټي څه ده؟ هم موږ سره موجود ده. نو چې هر یو تاسو یوز کوئ. دا موږ سره څه؟ زی انډیکس
property. Next موږ سره دا floating elements. دې لپاره چې موږ په فلوټ باندې خبرې وکړو چې دا کوم کوډ موږ کړی دا به زه کمنټ کړم. کمنټ دا موږ سره کمنټ شو. چې کوم ایمیج دی دا به دغه طریقې سره موږ سره څه شي شو شي. بیرته به ایمیج فرنټ ته مخکې راولو او دغه به پاراګراف به وروسته کړو. اوس ګورو بای ډیفالت ګورئ ایمیج موږ سره یو انلاین الیمنٹ ده او پاراګراف موږ سره یو بلاک لیول الیمنٹ ده. پاراګراف موږ سره لاندې راغو ایمیج موږ سره بره راغو. اوس زه غواړم چې دا پاراګراف دې دلته راشي یا فار ایگزامپل ایمیج دې خو راشي پاراګراف دې دې سایډ ته راشي. نو دغه کیس کې به موږ څه کوو؟ دغه کیس کې به موږ فلوټ پراپرټي یوز کوو. نو سمپلی تاسو ایمیج ته راشئ او دلته ولیکئ فلوټ. فلوټ پراپرټي موږ سره څه کوي؟ دغه ایمیج او دا چې کوم بلاک لیول انلاین هم موږ یوز کولی شو، خو چې کوم بلاک دی دا هم موږ سره څه کوي؟ دا هم موږ سره یو ځای کوي د یو انلاین یا بلاک لیول الیمنټ سره. زه لیکم فلوټ رایټ. نو ایمیج به موږ سره اوس رایټ طرف ته راشي او ټیکس ورسره څه کیږي؟ فلوټ کیږي. دغه شان که موږ ولیکو چې فلوټ لیفټ، نو اوس به موږ سره دا چې کوم ایمیج دی دا به دې طرف ته څه شي راشي. نو دا موږ سره څه ده؟ دا موږ سره فلوټ پراپرټي ده. د دې سره سره بل امپورټنټ ټاپک دا ده چې موږ باید دا کلیر هم کو. فلوټ پراپرټي موږ سره لیفټ رایټ پراپرټي نن اخلي چې موږ سره ایز فلوټ کیږي نه، نن ویلیو هم موږ ورکولی شو. بای ډیفالت موږ سره څه وي؟ نن وي. کلیرینګ فلوټ دې لپاره چې موږ په دې پوه شو پاراګراف کې به زه لږ ټیکسټ څه کم دا ټیکسټ څه شو؟ کم شو. اوس سپوز زه دلته همدغه سیم پاراګراف کاپی کوم او دلته یو ځل بیا پیسټ کوم. دوه پاراګرافه مو سره راغلل. اوس که دا خپل ویب سایټ وګورو نو دواړه پاراګرافه داسې فلوټ شوي دي ځای کې. اوس زه وایم چې دا فلوټ د څه شي؟ کلیر شي. نو کوم ځای کې دې کلیر شي؟ چې کوم ځای کې زموږ خوښوي. نو سمپلی تاسو یو کلیر کلاس هم جوړولی شئ او دلته انلاین هم موږ ډیفاین کولی شو سټایل او دلته لیکم څه کلیر. کوم طرف ته کلیر شي؟ کلیر لیفټ رایټ اور بوث. صحیح ده؟ نو موږ ورته وایو چې کلیر لیفټ. تاسو ګورئ دا پاراګراف موږ سره څه شو؟ لاندې راغی. ولې چې موږ ورته کلیر ویلې. اوس که یو بل ایمیج موږ راوستی وي هغه موږ دې خواته رایټ طرف ته فلوټ کړی وي نو موږ بیا ورته څه لیکو چې فلوټ کلیر رایټ. نو دا طرف هم دغه شان پاتې شو، رایټ به موږ سره څه شي؟ کلیر شي. نیکسټ که موږ بوث لیکو کلیر بوث. فار ایگزامپل که موږ داسې کانټینټس راوستي چې دواړو طرف ته فلوټ شوی وي نو په دې کیس کې به موږ څه کوو؟ بیا به کلیر بوث لیکو نو موږ سره به بیا داسې کیږي لاندې راځي. نیکسټ ټاپک دی موږ سره ګورئ لیفټ نن دی، لیفټ دی، رایټ دی او بوث. نن بای ډیفالت وي موږ سره. بل CSS باکس سایزینګ ده. باکس سایزینګ دې ته ویلی شي بای ډیفالت موږ سره چې کوم سایزینګ دا ویت او هایټ موږ ورکوو without the CSS box sizing property. چې کله box sizing property موږ نوی ډیفاین کړي نو موږ سره د یو element چې کوم actual width ده یعنی width چې کوم ده هغه کې موږ سره border چې څومره لند ده هم شامل ده، padding هم شامل ده او width چې څومره موږ ورکو دا پکې شامل. صحیح ده؟ مطلب دا چې width خو width وي سره دا هم شامل او دغه شان هایټ هم ده. اوس که box sizing موږ اساین کو نو موږ وایو چې څومره width موږ ورکو د سره دا بارډر او پیډینګ ور سره په دې کې حساب کا. د دې ته موږ څه وایو؟ باکس سایزینګ پراپرټي. دې لپاره موږ سره مختلف اگزامپلز کېدلی شي خو موږ به یو اگزامپل واخلو چې په هغه کې موږ څو ډیو ایلیمنټس راولو. فار ایگزامپل دا هر څه په خپل ځای زه یو بل ډیو اخلم. زه ډیو لیکم ډیو او د دې فار ایگزامپل ID is equal to ID first. د دې ID ما سره first شو. دلته وزه لیکم div1 او دا زه کاپی کوم
سپوز دلته مې پیسټ کا بیا مې پیسټ کا بیا مې پیسټ کا سلور مې ورکا دا ما سره سیکنډ شو او دا div 2 دا ما سره تھرد شو 3 او دا فورث شو او دا دی 4 اوس راځم دغه div ته زه پراپرټي ډیفاین کوم ازم div ټولو ته دی راشي سپوز زه وایم فار ایگزامپل with د شي فار ایگزامپل 25% 25% of all the width صحیح ده height د څومره شي height د سپوز 150 پکسلز شي او دغه شان بیک گراوند کلر دی ولري بیک گراوند کلر به موږ بیل بیل ډیفاین کو نیکسٹ موږ وایو چې فار ایگزامپل بارډر دی ټول ولري ټول دی یو بارډر ولري بارډر 3 پکسلز solid border او color دی وی suppose black دا مون define اوس تاسو ګورئ دا تاسو سره سلور div شو صحیح ده اوس مونږ غواړو چې دا د ټول مونږ سره په یو لاین کې راشي اوس مونږه فار ایگزامپل 25% د width اخیسته او 3 پکسلز suppose 6 پکسلز اخلم نو د border with the دومره شو اوس غواړم چې مونږ سره د دغه ټول څه شي فلوټ شي مطلب فلوټ لیفت خواته دی راشي زه لیکم فلوټ لیفت تاسو سره ګورئ سایز ما ورکړی 25% 25% ما د هر یو ډیو سایز ورکړی 25% دا 25% دا 25% دا نو 25% دا نو 100% باید په همدې ځای کې راشي کنه اوس ریزن څه دی ریزن دا دی چې موږ سره چې کوم د دې ډیف خپل سایز دا صحیح ده دا چې کوم سپینه ایریا تاسو ته ښکاري د بارډر نه بغیر دا 25% ده نو چې 25% دا شي 25% دا شي 25% دا شي 75% او سره دا چې کوم بارډر 6 پکسلز د 6 دا شو 12 پکسلز هر یو اخلي نو 12 12 12 نو دا شو 36 پکسل تاسو سره دا ځای اخلي نو ځکه دی بل د پاره ځای پاتې نشو نو د دې لپاره چې مونږ وایو دا د هم پکې حساب شي نو مونږ د دې لپاره سب پراپرټي یوز کوو د دې لپاره مونږ باکس سایزینګ پراپرټي یوز کوو نو سمپلی تاسو ډیف ته ولیکئ که بیک گراوند کلر ورکوي هم خو هم بیل بیل بیک گراوند کلر ورکئ نو تاسو ولیکئ باکس سایزینګ او ورته ولیکئ بارډر باکس اوس چې کوم ویت دی دا چې کوم بارډر دی د بارډر ویت به هم په دې actual width of the غکی بس شي حساب شي simply اوس ګورئ اوس به ما سره سي دا بارډر چې کوم 6 پکسل دا به انکلوډډ وي په دې 25 پکسلز کې به موږ 25% کې به موږ سره دا هم سوي انکلوډډ وي نو دا موږ سره څه ده دا موږ سره باکس سایزینګ پراپرټي ده دا تاسو سره سره دا تاسو سره تر دې پورې چې کوم CSS لیکچر وي تر دې پورې ختم شو مطلب موږ ډیر زیات پراپرټیز ویلې د دنه علاوه هم په CSS کې نور پراپرټیز ډیر زیات هم شته هغه لپاره به تاسو فردر سټډي کوئ خو تر دې پورې چې موږ سو ویلې دا ډیر زیات امپورټنت دي او په دې باندې تاسو کولای شئ چې څو کې یو پراپر ټمپلیټ ډیزاین کې او هغه ته ډیفرنٹ ډیزاینز ورکړئ نیکسٹ به موږ ان شاء الله یو سمپل ټمپلیټ جوړو یو ویب پیج به جوړو چې هغه کې موږ پورا هر څه پراپرلی ډیزاین کو او پراپرلی پکې هر څه پلیس شي او موږ سره به یو پراپر ویب پیج او یو ویب سایټ به وي ویب سایټ خو ډیر ویب پیجز لري مطلب موږ به یو ویب پیج پراپرلی ډیزاین کوو تر څو هغه موږ یوز کو خپل یو ویب سایټ لپاره ستاسو توجه نه مننه سی یو ان د نیکسٹ ویډیو